اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه محمود اعلی ډایریکټر خپل کور فاونډیشن منګور سوات. څنګه تاسو پته د خپل کور فاونډیشن په یتیمانو ماشومانو بې سارو ماشومانو باندې کار کوي د اپ ټو هایر ایجوکیشن دغه ټول فیسلیټیز فری اف کاسټ دي. زمونږ اولنی کیمپس چې هغه زمونږ بوایز کیمپس و، بیا د هغې نه پس زمونږ ګرلز کیمپس جوړ شو او د ګرلز کیمپس پس زمونږ وزیر اعلی صاحب مهرباني وکړه او فیملی لایک انوایرمنټ د ماشومان دپاره ورکول دپاره خپل کور ویلیج جوړ کو. بیا د هغې نه پس زمونږ غټ ایشو چې وه، نن سبا تاسو ته خیال چې په ډګریانو باندې زیات کار نه کېږي، نو موږ ملګرو دا سلا وکړه چې یاره موږ د دې ماشومانو د یتیمانو ماشومانو جنکو هلکانو دپاره په پروفیشنل ایجوکیشن باندې کار شروع کړو. بیا موږ یو آیډیا مخې ته راوړه چې یاره موږ د دې لپاره خپل کور نرسنګ او هیلث ساینسز کالج جوړو. غټه مسله چې د هغه د فنډ وه، فنډ زموږ سره نه و، پیسې نه وې. زموږ خوږ وزیر اعلی جناب محمود خان صاحب ډېره زیاته مهرباني وکړه او زموږ د خپل کور نرسنګ او هیلث ساینسز کالج دپاره یې 15 کروڑ روپۍ منظورې کړې او د الله په فضل سره هغه 15 کروڑ روپۍ زموږ اکاونټ ته شفټ شوې. دا شاته تاسو ګورئ په خپل کور نرسنګ او هیلث ساینسز کالج باندې کار شروع دی. د دې په ذریعه به دا وشي چې زمونږ زیات جنکۍ یتیمان او هلکان جنکۍ چې دي هغه به پروفیشنل ټریننګ وکړي. نرسنګ نن سبا په دنیا کې ډېر زیات سکوپ دی او دی به انشاءالله جابز ورته هم په ښه اسانه میلاویږي. او بیا زموږ خپل خیال دی چې د جابز دپاره چې د پاکستان سره سره موږ دی سعودي ته، دوبۍ ته، یو کې ته، یو اس اے ته ولیږو چې دی د ملک دپاره پیسې هم رالیږي او خپل چې دی هغه سروایول هم په اسانه کولی شي. ډېره مننه.